بلرما کوم شخړه چې راوه هغه شخړه په څه باندې ختمه شوه؟ داسې دی چې زمونږ کومه مسله وه هغه اوس هم ده او هغې کې زمونږ یو ډیمانډ برابر شوی دی، سسپینشن یې شوی دی، نورې خبرې معاملات روان دي. خو هغې کې د هغه چې کوم اے سی دی هغه دا د بی بی اے کړې ده 2 غالبا 2 جولائی هغې کې تاریخ دی. انشاءالله تعالی هغه به مونږ کنټسټ کوو او ګور به د هغې به چې څه قانون مطابق به کنټسټ کوو انساید د کورټ چې څه دي هغه به کوو انشاءالله تعالی. صدر صاحب ستاسو د منتخب کېدو نه وروسته یو ډېره لویه شخړه راغله په ټوله صوبه کې چې کوم دی دغه احتجاج د دغه وکیلانو برادرۍ دغې ته په کوم نظر داسې دی چې دا احتجاج چې کوم دی دا موږ ته د یو وکیل په شکل کې رامخکې شوه، خو اصل کې چې موږ وکتو موږ ته د عام ولس د دې حالاتو پته نه وه چې دوی سره ایډمنسټریشن څنګه سلوک کوي. موږ چې وکتو چې بھائی دا پکار دا خلک وایي هغه چې کوم واکمن دي یا اختیارمند دي وي تاسو به ویلي چې وکیل دی، موږ ورته یار دا د وکیل خبره نه ده، دا د پاکستاني خبره ده. دی لاول پاکستانی دی بیا وکیل دی، په دې ملک هر سړی نه وکیل دی نه ډاکټر دی نه انجینیر دی نه داسې بل غټ افسر دی، خو ټول لاول پاکستانیان دي. دا د هغوی بنیادي حق دی چې هغوی سره د قانون مطابق ټریټمنټ وشي. نو هغه چې کوم دی دا زموږ چې کومه وینا ده دا موږ د عوامو دپاره دا موږ وایو چې عوام چې کوم پبلک چې کوم افسرشاهي د دوی ته وایي پبلک سرونټ، د دې پبلک سرونټ دي چې کوم کار دی د عوامو خدمت هغه دي وکړي. دی د عوام په ټکسونو باندې راغلي دي، دی د عوامو دپاره راغلي دي، نو د عوامو له به دوی خدمت کوي نه چې دوی به د هغوی باندې افسري کوي. د هغوی چې څه مسلې دي به حل کوي، دی د هغې لپاره ناست دي چې څه پرابلمز یا به د هغوی حل به راوباسي. رحمان الله صاحب دا ګڼو چې څو پورې د ستاسو احتجاج روانو دغه په ټوله پښتونخوا چلېده هېڅ قسمه چې کوم دی نو موږ داسې جرمانې مو نه لیدلې، خو تاسو پکې د عامو خلکو دپاره یو میسج ورکړئ چې یاره څه قسمه شکایت داسې دی که نه داسې دی زمونږ خوږ الف خان شیرپو صاحب موږ خو دې ته بار بار وایو، اوس هم وایو چې بھائی د قانون مطابق ډیوټي کوئ، د قانون مطابق چې تاسو ډیوټي کوئ تاسو سره ټول به ولاړي. زه د قانون یو طالب علم یم، زه به هم ولاړم، زما د ورور چې دی دی به هم ولاړي، دا عوام چې دی دی به هم ولاړي، خو چاله تاسو قانون وایلیټ کوئ د هغې پاسداري نه کوئ نو لازمه ده دا مسلې به راځي. نو زه دې اختیارمندو ته دا ریکویسټ کوم چې د قانون مطابق ډیوټي کوئ. یو سړی هم د قانون نه بالاتر نه دی، یو سړی هم د قانون نه بالاتر نه دی، هر سړی به د قانون مطابق ژوند تېروي، د قانون مطابق به ډیوټي کوي. که زما ډیوټي ده زما هم د قانون مطابق کوم، که د هغه ده ته هم ایون که جرنالسټ دي دا هم نو زه ټولو ته دا وایم چې د قانون کې چې کومې دایرې لیکلي دي کوم سرکل دي د هغې نه دې څوک بار نه وځي، که هغې نه بار وځي موږ وایو چې دا د دې اکسیډ کوي، دی خپل جورسډکشن نه بهر وځي. نو هېچا ته د جورسډکشن نه بهر وتل نه دي پکار. صدر صاحب عام ولس ته دغې انتظامي نه دغه بادشاهیت نه څه ګیله شکوه وي نو د هغوی سره به ستاسو څه تعاون وي؟ دلته کې اکثر پیس بیانې بالکل داسې دی ګیله شکوه وي لازمه ده راځي، خو خبره ده د هغې لپاره قانون شته او پکار ده ولس هم د قانون مطابق هغې ته دغه ورکړي، دا نه چې هغه د قانون لاس کې والي. موږ هېچا ته دا اجازت نه ورکوو چې قانون لاس کې والي. هر یو شیز دپاره قانون شته پاکستان کې، هرې مسلې دپاره شته. نو هر سړی دی عوام دی کسوره دی هغې ټول د قانون مطابق خپلې مسلې کوي، د قانون مطابق د هغې حل راوباسي. قانون دی په خپل لاس کې نه دی. صدر صاحب دغه اخیرنۍ یو پوښتنه لرمه چې دا د وکیلانو اتحاد کامیاب دی ورسره چې کوم دی دا کوم اتحاد سره چې تاسو مظاهره او احتجاج وکړئ مسلسل 12 ورځې عدالتونو کې تکلیفونه وو، صارفینو ته جیلونو نه خلکو ډېرې ګیلې شکوې کولې چې زموږ کیسونه د ځنډ ښکار دي، نو تاسو یو وکیل سره زیاتي وشي د هغې انکوایري کوئ که نه؟ هغې زموږ ډیمانډ کې دی چې د انکوایري وشي، هغه په ډیمانډ کې دی سسپینشن دی ارسټ دی او انکوایري ده، هغه زموږ په ډیمانډ کې دی. او ما درته وویلې لکه هر څه د مونږ د قانون طالب علمان یو مونږ قانوني خبرې غواړو او قانوني زمونږ حق دی، د هر شهري حق دی، که زه او که زما پاکستاني هر روډ هغه دا حق دی چې هغه دا ووایي چې بھائی د قانون مطابق دی یو کار وشي. نه خو تاسو سره یو وکیل راشي
هغه ته وایي چې ما سره زیاتې شوې دي، نو هغې انکوایري کوې د هغې په تناظر کې بیا داسې دی د هغه مونږ بالکل هغه مونږ اورو د هغه مونږ دغه کړو او د هغه ملګري سره هم چې کوم واقعه شوي د هغه مونږ ټوله یو نیمه ورځ مونږ په دا یو چې به څه وکړو مونږ چې کوم قانوني کاروایي هغه کولې خو چې کله ویډیو راله نو د هغې نه بعد حالات بدل شو هغه ویډیو ټوله دنیا کتلې ده نو د هغې چې کوم ریاکشن و هغه زه تاسو ته نشم بیانولی چې یو وکیل سره د سپریم کورټ وکیل سره داسې کېږي نو عام پبلک سره به د دې څه سلوک وي او څه عمل به وي په دغه وجه باندې موږ ټولو ته دا وایو چې قانون لاس کې مال د قانون مطابق خپله ډیوټي کوئ ټوله پښتونخوا ګوري دي وکیلانو ته به څه میسج ورکوي نور بار چې کوم زمونږ وکیلان وروڼه چې دي موږ سره په دې کاس کې ولاړو او زه خپل وکیلانو ته وروڼو ته وایم چې داسې ځینې مس انډرسټینډینګ د های کورټ باره کې وو خو دا یقین ساتئ هغه ریکارډ راوالی تاسې چې کولی شئ زموږ د طرف نه داسې هېڅ قسمه داسې څه کوتاهي نه ده شوې چې هغې باندې تاسو یا ستاسو کاس ته څه نقصان ورسي نو زه تاسو ته بیا وایم او دا یقین ساتئ موږ چې کومې خبرې دي په لومبۍ خبره اوسه پورې موږ په هغې ولاړ یو او بهرحال اوس که یو وکیل سړی یا مدعي په خپله که روغه کړي نو هغه موږ بیا نشو سټاپ کولی د هغه ډومین دی که هغوی زه کوم روغه نو اوس هغه نه پې زه زور لګولی شم نه پې بل سړی زور لګولی شي نه مبین هم که داسې وي او داسې خبره راغله نو موږ به بیا ټول چې څومره زموږ غړي دي څومره الیکټډ خلک دي موږ به هغوی سره مشاورت کوو چې بهی داسې زموږ دا روډ یا داسې خاص کر دې کیس کې دې که فار ایگزامپل دې روغه غواړي نو هغې باندې موږ د هغې مشاورت غواړو د هغې نه بعد به بیا موږ څه ډیسیژن کوو ځکه چې ما سره ټول ولاړو ما سره یک زبان و ما سره یو اواز باندې ولاړو نو زه د هغې اواز چې کوم دی هغې چې کومه هغې ته هم تکلیفونه ملاو شوي دي هغې هم موږ سره په روډونو راوتي نو د هغې خبره زه هغې له ترجیح ورکوم زه هغې له پریفرنس مخکې مې هم ورکړی دی اوس هم ورکوم ځکه دا زموږ الیکټډ خلک چې کوي دا یو برین دی او دا سری چې د یو او لس چې راجمع کړي د هغې په سوچ کې ډېر غټ پر کړي دا ټول چې انشاءالله راجمع شي نو موږ به یو داسې ښکلی حل چې هغه به زموږ د وکیلانو د عزت وي او هغې به زموږ د ملک او د ادارو به عزت وي هغې که به د عوامو عزت وي د عوامو د خیر به یې په هغې کې که داسې ما ته راغلی دا خبره چې یاره زه روغه کوم نو بس دا تا اوس خبره هم وکړه او زه د دې دغه سره وایم هم چې که داسې خبره وي هغه پې ولاړي نو بیا به موږ د دې ټولو میټینګ راغواړو او هغه به بیا زه فردن ټولو ته موږ به بیا یا کال کو یا به ورته لیټر کو چې کوم الیکټډ باډیز دي زموږ سوره صدور او سیکرټري جنرل دي پرنسپل شیټ خو لازم دی نور سره به موږ کنټیکټ ساتو ځکه دا زموږ د ټولې صوبې مسله ده موږ سره ټول صوبه په دې کې ولاړو زه د هغې د ټولو بیا ډېر مشکور یم او دا یو خبره د یاد ساتي چې موږ هر څه کوو خو په تور کوټ باندې چېرته هم کمپرومایز نه کوم زموږ ډیګنیټي او زموږ یونټي چې کوم د هغه انشاءالله جی به قایم او دایمه به که یو اکا دوکا د دغه نه چې وي که د چا نه څه دغه شوي د الله په فضل د های کورټ بار نه څه غلطی نه ده شوې چې کوم کار د وکیلانو حقه زموږ کار دی چې کوم د جنرل باډي هغه زموږ آواز دی بیا به ومي خو موږ د امن والا خلک یو موږ د قانون والا خلک یو اوس که زما هغه روډ وایي چې یاره زه روغه کوم نو هغه زه بیا کمپل کولی نه شم چې ته روغه مه کوه نو هغې باندې بیا موږ مشاورت کوو ډېره مننه تhank you سر صاحب دغه یو پوښتنه به لرم دلته کې وزیر اعلی راغلو وزیر اعلی مشرانو له څه لالچ ورکړی دی او د هغه لالچ په تناظر کې چونکې تاسو په دغه خبرو کې خبرې ختمې کړئ خو بیا هم دغه سوال د بعضې وکیلانو دی نو په دې نو څه وایي داسې دی زه د خپل قول او فعل کې زما تضاد نشته زه چې کومه خبره کوم په جارې کوم وزیر اعلی صاحب راغلی والله دې د هغه قدر وکړي زموږ د صوبې چیف ایگزیکټیو دی مشر دی هغه موږ ته جرګه راوستې وه موږ هغه د خپل ډیمانډ ایښو د هغې نه بعد زموږ نیګوشیشن پروسس سټارټ شو که هغه نور راغلی کیدای شي دا نو سټارټ شي بیرسټر صاحب راغلی و د هغې اډوایزر دی او بیا ورپسې وزیر اعلی صاحب راغلو دا چې کوم خبرې یا فار ایگزامپل څوکۍ نو دا ډېرې غلطې دي او که چا سره هم څه ثبوت وي د چا باره کې نو بالکل موږ به ټول هغې خلاف خو اواز اوچتو ځکه چې وکیلان د خرڅ و د پاره نه دي چې څوک دې خرڅ کړي که چا سره هم داسې څه ثبوت دي د چا باره کې نه راوړي موږ به ټول وکیلان د هغې سړي نه تپوس کوو چې تا موږ څنګه خرڅ کړي زما وکیلان یې څنګه خرڅ کړي دي نو داسې هېڅ قسمه خبره نشته خو که چا سره بیا هم څه خبره وي نو بالکل های کورټ بار اسوسیشن تاسو ته دا باور درکړي چې راشئ موږ د هغې کس نه تپوس وکړو چې بهی دا څوک دی او په کوم شکل کې ورله څه ورکړي دي